طالبان په دنیا کې داسې کافر رشته، کافر که فرانس ده، که جرمنی ده، که امریکا ده، که چینا ده، که رسیا ده، او که هندو ده او که سکھ ده، طالب پیژنې چې طالب څوک ده. او دې ملک کې داسې کسان شته اوس هم طالب. دا بجلیګر خبره مې یو ځل ډېره خوښه شوه. یو ځل د قاري فیاض صاحب مدرسه کې ختم بخاري و، نو بجلیګر مولانا صاحب تقریر ته نو راغلی دی، مولانا خان محمد صاحب ملاقات ته راغلی و. د بیا علما ورته یې ته یو څو خبرې وکړه، ما هم ورته یې طالبانو باندې کړې څه وویل، نو سم د نر بچی دی خبره یې کوله طالبانو باندې په زور مو منت وکړو، لیکن هغه خلک ټیپ شوی نه دی جوړې، کنه ډېر قیمتي و. هغه هم دغسې وي لیکن هغه خلک ټیپ شوی نه دی جوړې، کنه ډېر قیمتي و. هغه هم دغسې وي چې دلته په پېښور کې ما ته یو سړی ووی چې بجلیګر مولانا دا طالبان څوک دي؟ ما ورته ته لږ جلال آباد ته ورشه چې په دوبره کې د یو ګز خشبه ومنډي او بیا راځي او دا دوبره د مفتوحه یې دغسې بیا به وپېژنې دا څوک دي. دنیا وپېژنده او ته وایې دا طالبان څوک دي؟ ډېر اعلی تقریر وایي طالبانو خفه کېږم دلته به دا نظام د طالبانو راځي او د دې لویو لویو خلکو دا لونه به درته په نکاح کوم. قاري فیاض ورته روغندې وي چې یو به تا ته وایي زه به د دی په خود دا وی ټولې مطلقې دي. وعلى كل حال یعنی د دنیا کافر طالب وپېژندو او ډېرې طبقې داسې موجودې دي چې د طالب باره کې اوس هم لاسه کوټوبه کوي. یو سړي ما ته ووایي مزېدار سړی و، ښه مزېداره ګیرې و، بیا دا طالبان ټول د امریکې په دولت دا ته څه بوتې وي، امریکا خو لګیا دی په راکوټې ولي داسې د خر دامن دي چې دا وایي ټول امریکې په دولت جنګېږي. مې کاکا دا ته څه وایې؟ امریکا خو سخته دشمنه ده، ته ځان خبرې او که نه خبرې د خولې نه خبره وباسې. او مې جنګونه په دولت نه کېږي. ښه کاکا دا طالبان چې کوم جنګونه کوي دا په دولت نه کېږي. مې زه ډېر غریب مولا یم خو الحمدلله 100 روپۍ در کولی شم، زه به دې بولم طالبان لومبني خط کې تالته صرف یو ورځ تېره کړه چې کوم دی توپې نو دا رنګ یې تک زیاړ شه کرکرې شروع کړي چې دا هلکه ته لومبني خط کې نشي ودرېدی. طالب چې کله د دارالعلوم نه ځي په دې جذبه باندې ځي چې میدان جنگ ته ځم، میدانونو د جنگ کې څوک حلوا او مټۍ نه تقسیموي. طالب مخکې نه فیصله کړي چې یا به زما د کپر دړې الودي یا به مې د ټوټې چې کوم نه الوځي. شهادت څه معمولي شی نه دی. ما دا عرض کولو چې اصل شی هغه د عقیدې هغه حفاظت دی. زما وروڼو د علماو ډېر لوی شان دی. علماو ته خدای پاک او خاص کر دغه مدرسې چې کوم د علماو مراکز دي، علما د خپله فریده وپېژني. عالمه تا ته الله تعالی د دین د وجې نه ډېر لوی مقام در کړی دی، نو د طالبانو تربیت داسې وکړه چې د هغه نه مجاهدین جوړ شي. طالبانو داسې تربیت وکړه چې هغه نه محدث جوړ شي، هغه نه مفسر جوړ شي. او د خپل ځان چې کوم دی نو هم فکر وکړه، خاص کر چې یو سړی شپېتو کالو نه واوړي بس د ده طبیعي عمر پوره دی. لکه زموږ د پیغمبر اسلام تمام عمر 63 کالو، نو زه خو یم چې دا د 80 کالو علما دی ته زیات طرف بیا د جهاد اختیارول پکار دی. مرګ خو اسم راځي، لیکن د شهادت مرګ نه ټول مرګونه قربان شه. د شهادت مرګ دومره قیمتي دی چې د رسول الله مبارک ذات تمنا کوي چې هاي شهید شوی ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. پیغمبر علیہ السلام فرمائی من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه فقد مات على شعبة من النفاق. نو علماء ته دې طرف تم دیا ترغبت چې کوم نه پکار دی. زم پاکستانی حکومت ته پکار ده چې هر نوجوان د پاکستان د جهادي ټریننګونو نه لیس کې او مسلح کی. زموږ خوا کې بدترین دشمن هند هندوان او سیکان چې دا زموږ ازلي دشمنان دي، دا به اله فتح کېږي دا ملکونه چې د پاکستان په هر زلمي کې د جهاد جذبه موجوده وي او د جهاد ثواب او اجر ورته معلومي او د شهادت اجرونه ورته چې کوم دنو معلومي.
رونو د زیات وخت نالم او زه د دې تمام علماو سپاس گزار یم چې ماته ستاسو د مبارکو مخونو د دیدن شرف وبخلو د نیکو خلکو مخونو ته کتل دا یو ډېر لوی د زړه د خوشحالۍ باعثي الحمدلله ستاسو په چهرو کې د ایمان هغه رڼا ښکارېږي مؤمن د تندي نه معلومیږي چې دا مؤمن نه وي د نر دوی جړه په زانګو کې د پلوسۍ د کلو باره کې مونږ اورو حالانکه تاسو د کالجونو په خوا کې کالجونو کې ښه خلک هم شته لیکن دغه کالجونو کې داسې خلک هم تیاریږي چې هغه بیا په اسلام باندې اعتراض کوي د مسلمان په کور کې پیدا په اسلامي کالجونو کې سبق ویونکي خلک هغه داسې دي چې بیا په اسلام باندې بد وایي الحمدلله تاسو د دې کالجونو په خوا کې اوسېږئ لیکن د ایمان او د اسلام جواهر در کې موجود دي کسب کوئ کسب اما په خیال خو چې یو لږ کالجو نه وای او څلورم پاس کې او د دین سبق وای د ده د قدمونو نه پروفیسران قربان شه یو طالب یو حافظ په تله کې واچوه په تله کې او د کالج ټول پروفیسران په بله تله کې واچو دا طالب پې دروند دی ها که پروفیسر قرآن یاد کړی نو بیا یقینا هغه هم ورسره په وزن کې برابر دی ځکه چې د الله مبارک نوم دا به په تله کې واچولی شي او بل طرف ته به یو کم سل رجسټره د ګناهونو ډک په بله تله کې واچولی شي تله به چې اوچته شي نو هغه غټ غټ رجسټرونه به اسني او دا د الله نوم چې په کم کاغذ کې لیکلی دی هغه به دروند دي نو دا واړه واړه طالبان د الله تعالی په نظر کې دروند دي دا علما د الله تعالی په نظر کې دروند دي دا مدرسې مضبوطی کوي دا علما مضبوط کوي او خاص کر چې د علماو د کوم اجتماع باره کې درته ووایي د هر مسلمان فرض دی چې داسې اجتماعات ورشي او مضبوطی کړي نو بیا حکومت هم پته لګي چې لکه دا مسلمانان په حق باندې دي دا انجیوز او دا خلک اوچ پوچه لګیا دی مونږ خرابوي پاکستان دا د لا اله الا الله په بنیاد باندې حاصل دی او د دې په قانون کې دا لیکل شوي دي چې هره خبره چې د اسلامي قانون متضاد هغه به موږ لرکو نو دې وجه نه موږ د خپلو حکامو نه ډېر مؤدبانه درخواست کوو چې دا څیزونه په خپله باندې لرې کوي دا ملک اسلامي ملک دی د یهودو او د عیسایانو په وینا باندې دا انجیوز او دا نور ټولې فتنې لرې کوي دلته اسلامي نظام راولئ قرآني نظام راولئ او لږ ورشئ جلال آباد ته کندهار ته امریکې ته مه ځئ کلینټن روسیا ته مه ځئ کلینټن سره خو نواز شریف او شهباز شریف جوړ تازه وکړل نو بوجه یې کړل اوس پراته دي هلته کې ښځه یې ورته بوتلي وه چې د ډېم ډېر شوق دی چې ستا په دې مقدسو لاسو خپل لاس کې شرم دی شرم بدنامه زمانه کلینټن چې په دنیا کې په زرګونو الاسلام والحرامي دی هغه ته لګیا دی زموږ حکام کلینټن ته مه ځئ د دنیا بل ته مه ځئ امیر المؤمنین ته ورشئ چې مولانا امیر المؤمنین ته باندې خو پابندي دي ستا د ملک خو بیا امن دی رزق د الله تعالی فضل دی پټرول هلته پاکستان نه ارزان دي ډیزل ارزان دي چینی ارزانه ده د دنیا ټولو در باندې پابندۍ لګولې دي بیا هم تاسو خوشحاله چېرته د غلا تصور څوک نشي کولی بله د طالبانو مدرسه باندې 14 غله راغلي دي دا کم کله دی چراټ سړی اندر نه لاندې کله دی زموږ د فاضل مدرسه ده 14 کسان راغلي او یو طالب تعالی شیخ طالب سره شي اندر روپۍ 10 روپۍ خدای دې لاسونه مات کړي دغه معصومو بچو نه او غلاګرو سپور نه دی نیولی شي بله رد یو ګاډی د خیش کو په لاره ما خیال 400 تتلو او غلاګرو نیولی ده ما خیال چې څومره لکه روپۍ سړی مو وجل ارسه افغانستان کې ته په نیمه شپه ده تا سره د سرو زرو ګاډی ډکې که ته چتا بره طالبان لا کابل ته نو داخل شوي نو ما ته کمانډر صدر ابراهیم خط راولېږلو زه میران شاه کې هم دغه رد وکړې چېرې قابل طالبان مونږ ته پکار دي نو مونږ 11 فلین کوچه مونږ سره منبولون کې باغه طالب و چې هغه به ټول ټریننګونه کړي جلال الدین دا مدرسه دې د پاره جوړه کړې وه چې کم طالب
جهاد نه واپس راشي او مدرسې نه داخلي دا ډېر محتممین هم ظالمانی. یو طالب په جهاد کې لږ لیټ شو بیا نه داخلي ته لیټ رالی هلکه سنیماته خو نه وتلی د الهه کلمت الله دپاره تللی نو حقاني صاحب دا مدرسه دې دپاره جوړه کړه چې کم طالب جهاد ته تلی محتمم بیا نه داخلي دلته دې راځي. زه هغې کې 15 کاله مدرس وم. په باړي باندې جنګ و. حقاني صاحب ما ته سوال جواب وکړو. ماهرانو په ټول طالبانو درېدل چې موږ ټول جنګ کوو. نو طالبان په چارسیاب کې نو صدر ابراهیم ما ته خط راولېږلو. موږ 11 فلنکو چې ډکل دور سره خپل هم لاړل. په مورچو کې مو طالبان کېنول. په بل راته صدر ابراهیم وایي یاره 2 طالبان د بدخشان په لغمان کې شهیدان شوي دي اوس په هلیکاپټر کې لوګر ته راړي نو ته به ما سره جنادې ته دې مې ډېره ښه ده. لاړو جنادې ته. د لوګر نه مخکې سرخ یو علاقه ده هلته د بدخشان د شهداو لویه مقبره ده. ورالو شهیدانو باندې مو جنازې مندونه وکړل ما تقریر وکړو بیا واپس رالو. نو لوګر کې دا کم د هلیکاپټر چې کوزیږي طالبان ولاړو مونږ ته اشاره راکړه. ولې ویره جي په جیاز کې هلیکاپټر کې کلاشنکوف پې رالی 2 ګاډي مو ډک کړل لیکن نورې پاتې دي نو ستا ګاډی کمانډر ته وایي چې خالي دی وی او دې کې واچوئ. ما په خالفتیا یا اصل کلاشنکوف یې هغې 4x4 کې شا طرف ته وغورځول لکه لرګي چې سړی غورځوي. صدر ابراهیم ته ما وایي دا د ماسپښین مونځ به کوم ځای کوو. مخکې یو وله راځي وله راله وله باندې مو اودسونه وکړل جومات لرې و. نو ما وی دې ته یو طالب ودرو دې ګاډي ته ځکه کولاو پراته و هغه کلاشنکوف یې نو خاندي صدر ابراهیم چې مولانا د طالب ودرېدو خو ضرورت نشته. خیر ما غږ ونه کړو لاړو جومات لرې و. د ماسپښین مونځ مو وکړو بیا خلکو وایي چای اوس کوي. ماښام له 15 منټه به لګېدلي رالو ګاډی دغسې تازه په تازه ولاړو. او بیا راته صدر ابراهیم ووایي که زه درته دا خبره وکړم چې په دې لاره تېرېدونکو خلکو که په موټرو کې تېر شوي دي او که پیاده زموږ ګاډي ته به یې نه کتلي دا مبالغه نه ده. ځکه چې د افغان ملت په زړه کې دا خبره راغلې ده چې طالب د قرآن نظام جاری کړی دی او د غل نه لاس پرې کوي. نو د خلکو دا یقین ده چې دې ګاډي ته به طالبان چېرته پټ ناست دي او مونږ معلوموي چې دې ګاډي ته موږ ګورو که نه نو خلکو به ترې نظر اړولی. دې ته اسلامي نظام وایي. ما وی ښه دا ګاډی که ما چېرته نوښار او کوړي سره دغسې د لرګو ډک ودرولی وی چا به وایي دې نه کوتک خو جوړېږي د مړه راوچتې که هلکه دا د بیلچۍ دپاره قسم په خدای 100 یا دې نه کم کلاشنکوفه دا به دلته تودرې کالج خوا کې یا حیات آباد کې به چېرته ودرې یا پېښور کې به چېرته ودرې. حالانکه دلته پولیس هم دی فوج هم دی وزیران هم دي گورنران هم دي سیکشن آفیسران هم دي تمام شعبې موجودې دي. کم یو شی ده چې هغه غل نه منع کوي. قرآني نظام دلته کې نشته ځکه غل لګیا دی. کابل کې څوک د غلا تصور هم نشي کولی. دا خارق د غلا هم دا هم ډېر ناکاره شی دی. نو یو زوړ خارختي غلم که افغانستان کې اوسمي او خارق پکې راشي د غلا ناول به دې لاس ته وي بچیا ما سره پاتې کېږي او که د کابل په چوک کې ژوندېدل غواړي. اسلام سرټیفیکیټ ورکړي چې لاس دې پرېږدي نو خلک ترې ځان بچ کوي چې حرامي دی غل دی. سرټیفیکیټ ورته په لاسو کې چې کوم دی نه ورکړي. اسلامي نظام دی. مفتی رشید احمد صاحب ټیلیفون وکړو چې راشه هرات فتح شوی وی زمزم هرات او دا دوی نه ګورم. لاړو طالبانو سپین بولدک ته هلیکاپټر راوړو هکې قندار ته لاړو سورت قندار کې مو تېرې کړي بیا ویزو دا هرات ګورو. هرات نوی نوی فتح شوی په بازار کې بلا خلک جمع ہو. مفتی صاحب ما ته وایي جاؤ یہ کیا بات ہے گاڑی کے ناسے تو ورالم بلا خلک جمع ہو کیا بات ہے څه خبره ده ویره جی دا د خټکو دکاندار بیګا خټکې نه دي دننه کړي چې اسلامي ملک ته نو سوی دکان ته دننه کوم نو چې هغه خټکې ته خوړلې نو دی لګیا دی غصه دی. هغه غصه فارسی خوانو چې دا څنګه حکومت اسلامی است ما مردم غریب هستم بخانه رفتم او دا خربوزې مې دغسې طالبانو وی هلکه خیر دی مونږ به دا غل معلوم کو
هغه پوستکی جمع کول د غټ پوستکی لاندې د خټکی نه زیاتې پیسې پرتې وي چې د هغې کم قیمت معلومیږي چې ضرورت راغلی دی دکاندار نه دارد خټکی خوړلی او د هغې نه زیاتې پیسې دې ته اسلامي نظام وایي. په کندهار کې د اختر دپاره یو سړي سودا وکړه بازار کې ریجې یا څه مناسب شی او په سیکل یې پنډوکې وتړلو کور ته چې لاړو سیکل نه کوز شو پنډوکې نه دارد په لاره کې چېرته پرېوتی دی ښځې ته یاره دا ښځه ته ته خو همدغسې که نه تا نه دا ښې شرمولی خو بیا ښځې ورته یې ورشه کم دی درنه پرېولتی ویې نه یاره ځکه مخکینو حکومتونه خو ټول د غلاګرو ښځې مجبوره کړی چې د طالب حکومت دی د چا پلار ورشه سور شه په سیکل چې راغی نو د بازار په میز کې پنډوکې پروت دی څوک دې سیکل بچ کوي څوک دې موټر سیکل بچ کوي دی خوشحاله شو لیکن وی قتل چالته تو طالبان هم ولاړ دي کلاشنکوف ورسره دي د خپل پنډوکي ته اوس لاس هم نشي وړی چې طالبان به ونیسي چې دا غل دی اول هغې ته ورغی السلام علیکم ورته یاره خفه کېږئ ما دا پنډوکې چې هغه پروت دی دا ما نه پرېوتی دی راوچت یې کړم او ورته یې څه دي پکې دا ورته یې ریجې ده بیا طالبان راغلي شول دې ته اسلامي نظام وایي اسلامي نظام دې ته ویل کېدی شي اسلامي نظام د کابل ښځه چا کور ته دننه کولی شول دلته تاسو به د حیات آباد دا کنجرې ښځې دننه کوي کور ته یا د قصه خوانۍ کابل چې کله فتح شو زه په جلال آباد کې وم ما سره فاروق کشمیری مو د حرکت المجاهد کمانډر مونږ دروانټې ته ورالو بی بي سي ډومبنی خبر مو واورېده چې کابل هم فتح شو اوهو چې کوم خوشحالي مونږ وکړه بیا درالم مولانا احسان الله صاحب د خدای وبخي عجیبه انسانو مولانا مونږ هم ځو نه نن مزئ لاره خانه ده مینونه پکې پراته دي تاسو به سبا ولیږو بیا خیر په بل ورځ مونږ بیا ورالو بیا مونږ وزیر اکبر خان کې وو دا وزیر اکبر خان د بین الملل د گاڑی نه ډکو نو دا د بین الملل ارامیان چې دي دا د دنیا کافر دی به د کابل په کوڅو کې ګرځېدل نو د کابل ښځه ډېره بې حیا ښځه ده ډېره دا د ظاهر شاه زمانه کې ما کتلې ده او د داود په زمانه کې دلته به یې دا دغه اچولو دقسې به بربنډه روانه نو دا بین الملل ګاډي د طالبانو د حکومت نه پس به محلو ته ورالل نو هغې ښځو ته به یې ټیکاډرې ونیولې چې طالبانو باره کې تاسو څه وایي داسې عربیان دي او پیسې به یې ورته ورکولې طالبانو ته مونږ ووایو یو د امریکې نوجوانو وې زه خو دا شپږو بین الملل واړولم ما خدای ته وګوره شرم جوړو طالبانو ته وې قسم دا خو پوره ارامیان دي دې کوڅو کې ګرځي بیا مونږ لاړو ترابي صاحب ته چې دا قصه خو داسې ده ته خبر نه و د بین الملل ګاډي لګیا دی په کابل کې ګرځي او ښځې ورته راجمع شوي ښه هغه هم یو څو طالبانو ته چې د بین الملل نه یو دوه ګاډي یو څو ورځو دپاره وغواړئ د بین الملل جنډې پې لګېدلې وې او هر ګاډي کې 10-12 طالبان کېناستل او سمې سیداري چوکې ځان سره کېښودې مالب ته به چې لاړو خو به یې جوړ دا د بین الملل ګاډی دی تمامې ښځې دی به لا نه راوتل نو هغه ټولې ښځې به راجمع شوې طالبان به چې راللو د چکو د ضربه ګردان کبیر به یې پې شروع کړو نر هغه وه چې هغه به تښتېده یو څو ځایونو کې چې دا وکړو هلی دننه که په کور کې دلته کې هم چې دغسې یو ځل اسلامي انقلاب راشي دا شاملات بالی کور ته دننه کېږي ښځه خو په درې قسمه ده یو مستوراتې دي چې هغه د غریبانانو پاکې بیبیانې دي چې د کور نه بهر نوځي او یو مکشوفات دي دا بازار کې چې ګرځي مخونه یې څرګند دي او درېیمې بیا شاملات دي چې چا ځان سره بوتله دا شاملات او دا مکشوفات بالا سمیږي چې دلته حقه نظام راشي د مارونو دعا کوئ چې الله تعالی زموږ د ملک اسلامي نه دې مدرسې ته هم دعا وکړئ الله تعالی یې ترقي او استحکام نصیبه کړي کم بچي چې دا نادرې سره قرآن پاک ختم کړی دی د دې اجرونه یې د والدینو ته استادانو ته ورکړي دا زموږ رونو مولانا صاحب او د ټولو ملګرو چې کوم دا موږ نه مخکې کومې خبرې وکړي الله تعالی دې دا علما همیشه زنده او تابنده لري او د تمامو آفتونو بلاګانو مصیبتونو نه دې الله تعالی محفوظ کړي زما رونو د دغه علماو ملا مضبوطه کوي د دوی په آواز کې خپل آواز شامل کوي د الله تعالی دربار کې به بیا سرو خرو یې د دنیا د 80 کاله داسې تیر شي
علماء قرباني ورکړي دي. دا د قرباني نتیجه ده چې نن دلته کې ته په دې کلي کې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وې. دا د اکابرین دیوبند د قربانو نتیجه ده. کني ګلیډسټون او لارډ میکالې دا کالجونه دې د پاره جوړ کړیو. لارډ میکالې وی زه داسې نصاب تعلیم په دې کالجونو کې چلوما چې یو سړی به دغه ملک باشنده وي نو رنگ خو به د هندستاني هغه د معنی کې پاکستان و دا هندستان ټوټې شوی نو یو هندستانو نو یو هندی به د لباس او د رنگ په لحاظ هندی وي لیکن داغه دل او دماغ به انګریزان وي. مونږ داسې تعلیم چلو په دې کالجونو یونیورسټو کې چې یو سړی خو به وي د دې ملک لیکن داغه دماغ به د یهودیانو او د انګریزانو په شان او یقینا هم دغسې ده. نن سبا ډېر انګریزي تعلیم یافته د یهودیانو عقیده لري، هغه د عیسایانو عقیده لري. یو خان چې بهر ملک کې هغه تعلیم کړو نو د کلي امام ته ورځ وایي چې دا اسلام ډېر تنگ نظره مذهب دی. ورته غرق شي خبره مکو وی نه درته په دغه وایم یو سړی 4 ودونه کولی شي نو یوه ښځه وي 4 خاوندان ولې نشي کولی؟ تنگ نظره نه ده. پکار ده چې ښځه 4 وی ولې چې د ښځې 4 خاوندانې بیا وی دا ښه مذهب دی. وی دا ستا خوښه ده؟ وی او ملا هم سم ملا و ملا د خان او نواب نه یریږي، خاندان سره کېده. ملا د الله تعالی د طرف نه نماینده دی، اب تا ته حق بیانوي. خلکو ته ویل که کېنئ نن ماسخوتن راشئ. د کلي خلکو ته وی ټول لکه خان صاحب وایي چې د ښځې 4 خاوندان په کار دي، دا د اسلام تنگ نظري ده، ټول راشئ. نو یو خو خان صاحب خاوند دی او زمان کعب هم د ښځې سره وتړئ او 2 نور ښه کسان وګورئ چې د ښځې سره د 4 تنو وی دا ته څه وی؟ وی ولې په خپله ښځه 4 خاوندان بد ګڼي او دا د نورو ښځې درته چې کوم دی نو خرې او سپی ښکاري. فبهت الذي کفر وی تا نه شروع کوو چې ستا خوښه ده. دا د آکسفورډ او د برلن او په دې یونیورسټو کې پالل شوی خلق قسم مې دی د خدای په ذاتي که په اسلام درم خیالي دی لارډ ګلیډسټون او لارډ میکالې او لارډ فلان او لارډ فلان خپل خدایان مني. د دوی په ذهن کې هم دا نه راځي چې په اسلام کې هم د عدل او د انصاف او د حکومت چلولو ضوابط چې کوم دنه موجود دي. مفتی محمود رحمت الله علیه په قبر د خدای رحمتونه نازل کړي. د پنډۍ په یو لویه جلسه کې یو ځل ویلو کېدای شي دا علما هم پکې وو چې خلکو کومو کسانو چې د انګریزانو په یونیورسټو کې سبق ویلی دی د دوی نه دا تمه ساتل چې دی به د ملک اسلامي نظام راولي، دا بېوقوفي د دوی نه دا تمه مه ساتئ. ای خیال استو محال استو جنون دا د انګریز بچی دي. سوچ شوه چې رنگ رنگ نه مسلمان دی که اسلام راولي په دې ملک کې مفتی صاحب وي دا د مدرسې طالب راولي، چا چې په جومات کې، چا چې د یو دیني مدرسې په 4 دیوارۍ کې د خلاصې او منیانه والي تر بخاري او مسلم پورې کتابونه ویلي. هاي کنن مفتی صاحب ژوندی وی نو خپله خبره به یې کتلي وه. افغانستان کې طالبانو اسلامي نظام راوستو. طالب په قرآن باندې ایمان او یقین دی، د طالب د رسول الله په حدیثو باندې یقین دی، د طالب د رسول الله په سیرت باندې د خلفای راشدینو په خلافت راشده باندې یقین دی. هغه وایي په ملک کې عدل او انصاف، نظم او ضبط او د فتنو لرکول دا یوازې اسلامي نظام برکت دی، د بل چا برکت نه دی. نو د دې کسانو نه تمه ساتل چې چا زه درته ووایم ډېر کسان داسې شته دی چې هغوی ته د خپل پیغمبر نوم نه ورځي. زموږ پاکوړي کې د سګرټو یو کارخانه ده، هلته یو مولا د یو لوی فیکټري منیجر زوی ته سبق خیلو. یو ورځ راغی مولانا نن خو عجیبه کیسه شوه. وی زما د صاحب بچی د 20 کالو دی او په رسالپور کې چرته یو کنوینټ سکول ته ځي. نو ما ته تپوس کو ارے بھیا بتاؤ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟
دا اتلس نلس کالو هلک وی قائد اعظم محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح د خپل پیغمبر د نوم نه او دا زما خپله واقعه ده د اسنابدال کې یو سکول دی د عیسایانو اوس هم شته مونږ صحاجانو سره اسنابداله پورتلو پخوا باجان کراچۍ نه تلل نو بیا رالو یو ملګری زمونږ پینډۍ ته تللی وی زما یو ګنټه انتظار وکئ گاڑی راوستو نو زمونږ د کلي قاضي مونږ سره و قاضي انوار الدین صاحب او باچا ګل صاحب دا کوړي چې د هغه کشر ورور مونږ سره او درې څلور نور ملګري مو نو موږ هسې ګرځېدو وخت را سره دغه د عیسایانو سکول ته موږ ورالو نو ریسس شو تفریح نیمه چوټي شوي وه نو واړه واړه هلکان راوتي واړه واړه نو زموږ حقایي صاحب ورته بچی د کم دی چا وی زه د پېښور یم چا وی زه د کوهاټ یم چا وی د مردان یم د خانانو نوابانو زامنو تاسو بچو دلته سبق وایي واړه واړه بچي وي او قایي صاحب ورته بچو د خپل پیغمبر نوم دردي قسم په خدای ټولو وی یسوع مسیح یسوع مسیح زموږ د پیغمبر نوم عیسی علیه السلام دی ای بچو عیسی علیه السلام ژوندی دی مړ دی په یروشلم کې قبر دی دا د عیسایانو عقیده ده دا د خانانو نوابانو بچي چې په دې عیسایي سکولونو کې لویږي دی خو اسلام نه دی خبر یو لوی سړي باره کې راځي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم نو هغه ورته وایي چې اولی الامر وی آر اولی الامر خو مونږ یو بټ هوز دوز بوت جنټلمن دا دو جنټلمنان څوک دي الله او رسول دا کسان مونږ باندې بیا حاکمانی باقاعده دا زمونږ د ملک حاکمانی په مفتی محمود رحمت الله علیه صدر ایوب ته ویلو د پاکستان په قانون کې دا چې د دې ملک بادشاہ او سربراہ به مسلمانی مفتی صاحب ورته د مسلمان تعریف اول وکړي ایو ورته هر څوک د مسلمان تعریف پیژني نه پیژني وي تیم نه پیژني هغه زمانه کې قادیانانو باندې د کفر فتوا نه ولګېدلې دې تم مسلمان نه پیژني په دې ملک کې پرویزیان هم دي خلک وایي جوړ دا مسلمانان دي په دې ملک کې قادیانان هم دي او خلک وایي دا مسلمانان دي پکار ده چې پاین کې د مسلمان تعریف وشي نو ما درته دا عرض کولو چې دغه علما غریبانان هم دغه فتنو ته مخامخي د خدای لپاره د دې علماو ملا مضبوطه کړي نن د امتحان وخت راغلی دی نن په عقیده باندې د مسلمان په عزت او ناموس باندې په اسلامي اقدار او روایاتو باندې لګیا د حملې کېږي او د یهودو د لاسه او ساده خلک په دې باندې چې کوم نه پوهېږي موږ خو خپلو حکامو ته وایو چې تاسو مسلمانان یې غیرت وکئ او حکومت ته دا خبره ورسوئ چې دا څیزونه د قرآن او د حدیث نه خلاف دي انجیوز والا چې کوم تعمیري کارونه کوي موږ خو د هغې خلاف نه یو شل ځله لارې جوړې کوي شل ځله کویان جوړ کوي اسپتالونه جوړ کوي لیکن د علاقې ډپټي کمشنر ته دا پیسې ورکړه که نه ډپټي کمشنر د علاقې مشر دی اسسټنټ کمشنر د علاقې مشر دی په علاقه کې ښه خلک موجود دی هغوی ته پیسې ورکوي د تبلیغ جماعت والا ښه امینان خلک نیکان شریفان موجود دي علما موجود دي دا ښځې پکې څه ته ګډوئ او کورونو ته یې لیږئ دا تاسو په ګبین کې لګیا دی خلکو ته زهر ورکوئ نن علماو دې باندې عجیبه عجیبه خبرې کړي چې په ثوابۍ کې دوه دفتره دي او ښځې پکې دغسې نوجوانانو سره خندا کوي ټوکې او مسخرې نو زما وروڼو مونږ د ترقۍ د کارونو خلاف نه یو شل ځله دې کوي لیکن تاسو دا خبره د ښځو په ذریعه باندې په کورونو کې ولې نشر کوئ او د مسلمان عقیده ولې خرابې او یو شی مسلمان نه غواړي چې دا پړي مه خوروئ نو څه دپاره د مسلمانانو د جذباتو سره لګیا د لوبې کوئ او د دې د مداري به هم بیا په دغې خلکو باندې وي عالم خو به حق بیانوي که شل ځله هغه پانسۍ ته وخېږي هغه خو د رب العالمین نه یریږي هغه خو به د الله تعالی پیغام رسوي که وی نه رسول نو د کفر او د فسق درجې ته رسي فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون العلماء ورثة الانبیاء عالمان د پیغمبرانو وارثان دي پیغمبرانو سره در او سپین در ورته نه دي پریښي
دا قرآن ورته پریخه ده، دا روایات ورته پریخه دي، دا دینی مدرسې، دا د رسول الله د جانشینانو د وارثانو مدرسې درانن چې د یو بچی دستاربندي بکی ختم قرآن چې په نادره باندې ویل ده، داغه سلسله کې تاسو راغلی موږ هم دغه وایو چې بچو ته قرآن مجید وخی. بڑو کې معصوم بچی پسینه د قرآن مجید رنگ وخیغه، حافظ کا عالم کا بیا د شل دل انګریزي وای. اول د وړو کې معصوم پزړه باندې د قرآن پاک رنگ وخیغو، قرآن دومره غیرتی ده، بیا په دې باندې د انګریزي هغه جراثیم چک نشي لګوله. لیکن مونږ دینه خلاف یو چې وړو کې بچی د عیسایانو سکول ته ملېږه، مونږ دینه خلاف یو چې یو بچی ته تا دین نه ده خېلې او تو ورته لګیا د کفریات خې. زمونږ خلک دې ته نه ګوري. زه په کراچۍ کې وم، په ګلشن اقبال کې یو ډېر ښه افسر مزګزار ښه به موږ ته راتلو، لیکن د هغه کور ته به سهار وختي ګاډه راغی، مېمانې به پکې وي، نو د هغه د 5 کالو د 6 کالو هغه بچی به په غېږ کې پورته کړو، موټر کې به کېنو. نماز افسر تو بڑے اچھے آدمی ہیں، بحمداللہ نماز کے پابند ہیں، خدا را ان بچوں کو آپ عیسائی اسکولوں میں نہ بھیجیں. ماتا غسوئی مولانا آپ کو کیا پتا، میرے بیٹے ایسے انگریزی بولتے ہیں کہ لارڈ گلیسٹون کا باپ بھی اس قسم کی انگریزی نہیں بول سکتا. وہی میں تھا خدے غرق کا تدا بچی نے دا گلیسٹون بچے جوڑے او دا لارڈ میں کالے او دانے ویچے بچے دی دینی مدرسې ته ولیږم، داسې تلاوت کوي لکه عبدالله ابن مسعود به چې تلاوت کولو، لکه ابی ابن کعب به تلاوت کولو، او عاصم او قالون او د لولي قارانو. نو په دې ملک کې دا عذاب د دې وجه نه دی چې د ملک مالداره طبقه، د قوانینو د نوابانو طبقه هغه د دین نه بالکل بے خبره ده. ته په هر څه باندې قادر یې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد